السلام علیکم. زه غفران الله یم. افسوسناک خبر نه تاسو خبرو چې په شنګلا مارتون کې یو افسوسناکه پیښه مخې ته راغلي چې د میچ ننداره کوونکي ماشومانو باندې د شګې غر را پریوتې چې په نتیجه کې اتو ماشومانو د خپل ژوند ساګانې ورکړي. په دغه اقله به نور تفصیل اخلو د خپل همکار عظمت الله عقاب نه. جی عظمت الله دا راته وایي دا پیښه څنګه مخې ته راغله؟ جی غفران الله خان بالکل څنګه چې تاسو خبر وکړه نن په شنګلا مارتون کې چې دنو دغه پیښه مخې ته راغلی ده چې په شنګلا مارتون کې د کرکټ یو ټورنامنت را جوړ کړی شوی او د کرکټ میچ په دغه ټیم کې روانو او دغه کم ماشومان د علاقې خلک چې ونو دغلته په تماشه باندې ناسو د میچ تماشه یې کوله نو خواته چې کم غر دی یا شاته چې کم غر په دغه ځای کې نږدې نو هغه د شګې کم غر چې هغه په دغه ماشومانو باندې راخوېدلی دی او په موقع باندې چې دی نو اته ماشومان چې دي نو په هغې کې وفات شوي دي، اته ماشومان چې دي هغه مړه شوي دي. نور تلاش چې دی هغه روان دی، ریسکیو ذرایع سره ټولو سره چې دی نو رابطې شوي دي. خو اوسه پورې که موږ وګورو موږ چې څومره وکتل نو د کلي یا د علاقې چې کم تیر چاپېره کم خلک دی عام خلک دی نو هغوی راوتلي او اپنې مدد آپ چې دی نو هغه خاور چې دا شګه چې دا هغه لرې کوي او د خلکو کم ماشومان چې په دغه کې ډوب شوي دي د هغې د راویستلو کوشش کوي او هغه کوششونه چې دي هغه شروع دي. تر اوسه پورې خو زموږ سره دغه معلومات دي چې اته ماشومان چې دي په دغه پیښه کې په موقع باندې وفات شوي دي او نور لا تلاش روان دی او د زخمیانو لا څه خبر د اوسه پورې مخې ته نه راغلی. جی صحیح. عظمت الله دا راته ووایي چې تر اوسه پورې د دې پیښې وروسته سر ریسکیو امبولانس وغیره دا را رسېدلي دي امداد دپاره؟ غفران الله خان په اوله کې خو د کلي یا د علاقې چې کوم خلک وو هغو په خپله باندې لګیا وو کار یې کوه شګه چې دا هغه لړکوله او هغه ماشومان چې وو هغه یې راوویستل. بیا په اخره کې چې دی نو ریسکیو والا چې څومره امدادي ټیمونه وو هغه ټول راورسېدل او د خلکو سره چې دی نو هغه شانه بشانه ولاړ دي. جی صحیح ده. ډېره زیاته مننه د تفصیلات راکولو.